السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن علیشاہ 007 چا ډېر زیات سخته بېدلدۍ سره کته کړه. راځئ مینوال مکمل تفصیلات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې پاور کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د پاور کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو وست او زه دغه شانتې واقع مخې ته راځي چې څنګه علیشاہ 007 د خیبر پښتونخوا یوه مشهوره پخاشۍ ډانسر ده چې د هر سړي ورته په زړه کې ښه غوسه او ښه کار ورته کېږي. چې اوس عزتمنو ویل کېږي چې علیشاہ 007 د صدر ته د شاپینګ لپاره تللې وه. هلته کې ورته کسان ناست وو او د دوی په ګاډي باندې ډزې وکړې. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو علیشاہ 007 په حق باندې ورس. عزتمنو موږ چې کله دغه پوسټونه او ښایي یو شی چې وکتل بیا موږ مکمل معلومات شریک کړو. بیا مې چا چې خپلو مینوالو سره دا تفصیلات اوس شیر کړه. مینواله چې کله چې موږ د علیشاہ پلار سره د اوچا سره چې رابطه وساتله نو هغه ته په جواب کې ویلې چې موږ سره خو خلکه دغه شانتې ته قسمه قسم خبرې شریکوي چې یعنې علیشاہ 007 مړه ده. د دې نه مخکې عزتمنو تاسو ته یادوي چې علیشاہ او سننشاه او د اوچا دغه شانتې د سرنډر په حادثه کې 3 وانه وفات شوي. چې نن عزتمنو ویل کېږي چې علیشاہ 007 دغه شانتې د ګاډي په حادثه کې پیچاړ یعنې ستا د تللې وه د شاپینګ دپاره او دغه د شاپینګ په دوران کې پیچاړ ډزې وکړې او د دغه ډزو په دوران کې علیشاہ 007 وفات شوله. مینوالو بیا موږ ته د اوچا په جواب کې ویل چې دا خبره دروغ ده، په دې کې څه رښتیا نشته دی. ځکه عزتمنو د اوچا ویل چې د دې نه مخکې په موږ باندې ډېرې غټې پروپاګنډې خلکو پسې کړې وي او شیر شوې وي. عزتمنو علیشاہ 007 نه د کور نه بهر ته تللې ده او نه پې چا سر ډزې کړې دي او نه پې چا څه حمله کړې ده. موږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زمونږ د پر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.